بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سار شروع شو. نن دې پروګرام کې موږ هغه څیزونه ذکر کوو چې هغه مفسدات ته روجي دي، روجه هغې سره ماتیږي. لومبي هغه څیزونه ذکر کوو چې سر روجه ماتیږي او روجې سره سره په هغې باندې کفاره هم لازمیږي. روجه به هم قضا راوړي، ورسره به کفاره هم ادا کوي. هغه یو دا چې سړی قصدن خوراک وکړي، دویم دا چې قصدن اوبه وڅښي، څه شی وڅښي، دریم دا چې بیبي سره صحبت او جماع وکړي د روجې په حالت کې، او څلورم دا که چېرې یو سړی رانجه ولګوي یا دې ښکر ووهي، ښکر ولګوي، حجامه وکړي یا تیل په سر ولګوي او د ده بیا دا خیال راشي د جهالت د وجې نه چې مسله ورته معلومه نه وي، دی وایي جوړې دې سره مې روجه ماته شوه، نو بیا قصدن خوراک وکړي، نو دې څلورو څیزونو سره به بیا قضا هم راګرځي او کفاره به هم ادا کوي. د کفارې تفصیل دا دی چې یو غلام به ازادوي. غلام چې نه میلاویږي نو بیا به شپېته روجې مسلسل بغیر د ناغې نه نیسي، او که دا هم نشي کولی نو بیا به شپېتو مسکینانو ته دوه ټیمه په مړه خېټه باندې خوراک ورکوي. د دې څیزونو نه علاوه نور څیزونه دي چې هغې سره هم روجه ماتیږي، خو هغې سره صرف روجه ماتیږي او کفاره ورسره نه لازمیږي. هغه په غوږ کې یا په پوزه کې دوی اچول، دویم قصدن قی ډکه خوله قی کول، دریم سړی اوبه خوله کې اچي مزمزه کوي، خطا سره اوبه د حلقه لاندې لړې شي، څلورم زنانه له لاس وروړي او هغې سره دنه اوبه لاړې شي، منی، پنځم داسې یو شیزه وخوري چې هغه عادتا نه خوړلی کېږي، لکه د لرګي ټوکړه یا د اوسپنې یو ټوکړه یا د غنمو دانه، نو دې سره، او شپږم چې اگر بتی سپیلني یا بل یو شی دې لوګي کې خوشبو یا سیګرټ او یا چیلم او د هغې هغه لوګي دې قصدن راکاږي، اووم دې په ایره باندې خوراک وکړي، بیا د ده دا خیال وي چې کنې زما روجه ماته شوه ځکه چې ما خوراک وکړو، نو بیا ورپسې قصدن خوراک وکړي. یا یو سړي د پښمني وی چې لا شپه ده سبا نه دی ختلی، هغه د خوراک وکړو، پته ولګېده چې سبا ختلی او ده په سبا کې خوراک وکړو. نهم نمبر ده وی جوړ نور پرېوتې دي، روجه ماته کړه، هغه وریځ وه، ده ته ټیم اندازه نه وه، بیا انور راښکاره شو او ده روجه ماته کړې وه غلطۍ سره د ماښام نه مخکې، نو دا نهه څیزونه داسې دي چې دې سره روجه ماتیږي او صرف روجه قضا به راوړي او کفاره ورسره نه لازمیږي. الله تعالی دې زمونږ روجې د مفسداتو نه وساتي، د هر قسم نه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمين.